د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر سلو شوی دی. که تاسو فیسبوک، واتس اپ یا نور سوشل میډیا ایپس استعمالوئ نو په هغې کې به هم تاسو ته مشکل راځي. که تاسو واتس اپ استعمالوئ، فیسبوک استعمالوئ یا نور ایپسونه استعمالوئ یا په هغې کې ویډیو ډاونلوډ کوئ یا ورته اپلوډ کوئ نو اکثر هغه نه اپلوډ کېږي او نه ډاونلوډ کېږي. ځکه نن سبا زیاتر کسانو ته په واتس اپ کې چې دی مشکل راځي. خبرې چې دی هغه په هم صفا نه کېږي یا تی ویډیو ډاونلوډ کوي یا تصویر ډاونلوډ کوي نو هغه هم نه ډاونلوډ کېږي. دا د څه د وجې نه نننۍ ویډیو چې ده هغه زموږ د دې په باره کې ده. د هغې لپاره چې د ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا د ویډیو معلوماتي ده نو دا راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. نو په پاکستان کې سوشل میډیا ایپس چې دی دا کار نه کوي. تاسو به یو څو ورځې مخکې اورېدلي چې حکومت ویلو چې موږ به په سوشل میډیا ایپس باندې چې دی په دې باندې به نظر ساتو یا تاسو ویډیو کال، آډیو کال یا میسیجونه یا تصویران ویډیوګان یو بل ته لیږئ نو دغه هر سره چې دی دا به موږ ګورو او د دې به موږ ته پته لګي که د حکومت خلاف کم یو کس صحیح استعمالوي نو د هغه خلاف چې دی کاروایي به کېږي. نو حکومت چې دی اوس هغه شی چې دی ان کړی دی هغې ته ویلی کېږي فایر وال چې دی هغه ان کړی نو د هغې د وجې نه چې دی د انټرنیټ سپیډ چې دی دا هم سلو شوی دی. که تاسو تصویر یا نور شیزونه سوشل میډیا ته اپلوډ کوئ نو هغه هم نه اپلوډ کېږي. د څه د وجې نه چې هلته کې هغه فلټر کوي نو د دې د وجې نه چې کم د حکومت خلاف شیزونه دي نو هغه اکثر چې دی هغه اپلوډ کېږي. نو بل لا که کم اپلوډ شي نو په هغې باندې چې دی ویوز به هم نه راځي. لکه تاسو د حکومت خلاف څه خبرې کړي یا نور غیر قانوني څه ویډیو تصویر تاسو اپلوډ کو نو په هغې باندې چې دی ټریفک به نه راځي. لکه کتونکي چې دي د هغې به ډېر کم راځي. بل لا ځینې کسانو چې دی پیک اکاونټونه راخ کړي د پیک اکاونټونو نه چې دی تصویران ویډیوګان ورکوي د ملک خلاف چې دی خبرې کوي نو هغه چې موږ څوک نشي معلومولی ځکه هلته کې د هغو سره پیک اکاونټ نو اوس هغو چې دی فایروال چې دی دا ان کړی د هغې په تر باندې چې دی ستاسو لوکیشن، ستاسو آی پی اډرس چې دی دا معلومولی شي او د هغې په تر باندې چې دی هغو تاسو ته در رسېدی شي. نو کم کسان چې دا غلط کارونه کوي نو هغه د دې نه قلار شي ځکه چې هغه اوس فایروال چې دی دا ان کړی نو د هغې د وجې نه چې دی د انټرنیټ سپیډ چې دی دا هم سلو شوی دی. ځینې کسان د دې دپاره چې دی وی پی این ان کوي. نو که تاسو وی پی این ان کوئ نو د وی پی این سره خو الریډي د انټرنیټ سپیډ چې دی دا نور هم سلو کېږي او سره دې سپیډ چې دی دا هم سلو دی. نو که تاسو په واتس اپ استعمالوئ، فیسبوک په استعمالوئ نو هغه چې دی هغه بیا هم کار نه کوي د دې د وجې نه ځکه چې هغو فایروال ان کړی دی. هر شی چې دی په هغې کې فلټر کېږي او په هغې کې پوره ټایم تېرېږي نو د دې د وجې نه چې دی ته هغه تصویر او دا سره چې دی د وی پی این په تر باندې هم نشي ډاونلوډ کولی. ځینې کسان به فایروال چې دی دا به نه پېژني. نو که کم کسان نه پېژني فایروال نو ما ته لاندې کمنټس وکړئ په دې باندې تاسو له زه جدا ویډیو جوړ کړم چې فایروال چې دی دا کار څه کوي. خو کم کسان چې وی پی این استعمالوي نو ځینې وی پی این چې دي هغه به هم د دې فایروال په تر باندې چې دی هغه به بندېږي ځکه حکومت چې دی په دې هر شي پسې چې دی اوس یې راغستې ده. که تاسو کم ټلیفونونه کوئ یا کم کارونه چې تاسو کوئ دا ټول هر سره چې دي دا به د هغو سره په ریکارډ پراته وي. کم کسان چې وایي موږ به یې د بهر ملک نه استعمالو نو د بهر ملک نه چې کم کسان استعمالوي نو د هغه کسانو پوسټونه چې دي په هغې باندې به کتونکي چې دي دا به کم راځي. بل لا چې کم کسان سیم والا نټ استعمالوي، ټیلنار، جیز، زونګ دغه شانتې د سیم والا نټورک استعمالوي زیاتر هغه کسانو ته چې دی مشکل راځي. کم کسان چې وای فای استعمالوي نو په وای فای باندې چې دا مشکل نه راځي لکه د هغې سپیډ چې دی هم برابر دی او په هغې باندې چې دی دا مشکل نه راځي چې واتس اپ یا کار نه کوي یا دغه شان فیسبوک کار نه کوي. نو حالن سات چې دی په پاکستان کې فایروال چې دی دا ان شی لپاره راتلونکي وخت کې چې دی د دې سپیډ به هم برابر شي او دا مشکل چې دي دا به ته موځي ځکه زیاتر کسان وایي زموږ واتس اپ کار نه کوي، فیسبوک کار نه کوي نو دا د دې د وجې نه کار نه کوي. د 2-3 ورځو نه چې دی فایروال چې دی دا ان کړی دی. خو کم کسان چې فایروال نه پېژني او هغوی چې په دې باندې جدا ویډیو جوړ کړه نو لاندې په کمنټس کې چې دی تاسو موږ ته ویلی شئ.